د عمران خان بارہ کې سهیل وڑائچ ډیر زبردست انکشافات کړي او دا انکشافات چې تاسو ووري نو تاسو خپل اندازو شي چې عمران خان ته د ډیل آفر سو زله شوی دی. سهیل وڑائچ د عمران خان د ډیل آفر حواله سره چې کوم خبرې کړي پاغیم په دی ویډیو کې خبره کو. بل طرف ته اسد تور دا هم یو ډیر جان امانه یو ډیر غټ صحافي دی، دوم د عمران خان د خزي حواله سره یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی. ټول نه پهله په سهیل وڑائچ باندې خبره کو چې سهیل وڑائچ کم داسې غټ انکشافات کړي دي. سهیل وڑائچ ویلي دي چې 2 هفته مخکې عمران خان اډیالا جیل نه یو خفیه مقام ته بوتلل شوی چې هلته یو ریټایرډ جرنیل سره او یو حاضر سرویس افسر سره ملاقات شوی، خفیه ملاقات شوی. دا ملاقات 4 غنټې جاری و. په دې ملاقات کې عمران خان ته وویل شو چې تا به موږ بنګاله ته شفت کو، 3 کاله به ته مکمل خاموش اوسې، 3 کاله به ته نه پریس کانفرنس کې نه به جلسې کې مکمل به خاموش یې. عمران خان ورته انکار وکړو چې نه داسې نشي کېدی، زه خپل منډیټ غواړم. عمران خان ورته ویلي چې نه زه خو خاموش نشم کېناستی، زه به ماله به خپل منډیټ راکوئ. دا په کوم حکومت چې مسلم لیگ نون ناستی دا حکومت ما دا د ما حکومت دی، دا د عوامو په منډیټ باندې د حکومت زما جوړېدو خو فارم 47 باندې دغه حکومت دا مسلم لیگ نون ما ناغشتل. یو خو به ماله خپل منډیټ راکوئ، بل رژیم چینج کې چې کم افسران شاملو نو په هغوی باندې به مقدمې درج کوئ، په هغوی باندې مقدمې درج کول غواړم. رژیم چینج هغه چې کله د عمران خان حکومت وغورځولی شو او د مسلم لیگ نون حکومت یې راوستو نو هغې له رژیم چینج ویلی کېږي. دغه رژیم چینج کې چې کم افسران وی شاملو دا چې د چا په سلا باندې شوی دی، دې کې کم کسان ملوث نو په هغوی باندې زه مقدمې کول غواړم. دا انکشافات سهیل وڑائچ کړي دي. چونکې دې نه مخکې هم 2 هفتې مخکې دا خبره هم وایرل شوې چې عمران خان شپه په شپه باندې هسپتال ته منتقل شوی، چونکې هغه ټایم صحافیانو مختلف هسپتالونه هم ویزټ کړه خو د عمران خان څه نوم او نشانې په هسپتالونو کې پیدا نه کړو. نو اوس د سهیل وڑائچ دا انکشافات چې کوم دي دا څه حده پورې ټیک دي چې کېدی شي عمران خان هسپتال ته نه بلکې یو خفیه مقام ته بوتللی شوي اور الته دغه ریټایر جرنیل او یو حاضر سرویس افسر سره د ملاقات شوی. دا ملاقات 4 غنټې جاری و. په دې ملاقات کې عمران خان ته دغه آفر شو چې عمران خان دغه آفر ریجیکټ کړی. دې نه علاوه اوس اسد تور چې کوم دی هغه هم د عمران خان حواله سره او د عمران خان د خزي حواله سره یو زبردست بیان جاری کړی دی. اسد تور ویلي دی چې تاسو 2 کالو داسې عمران خان او دغه خزه په جیل کې ساتلي دي، تاسو د پی ټی آی ورکرز مطلب هغه گرفتار کړي دي، د پی ټی آی ورکرز تاسو قید کړي دي، تاسو د پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د هغې موریانې خوریانې سره تاسو بدسلوکي کړې ده. عمران خان به واپس ضرور راځي او چې کله عمران خان واپس راشي نو بیا به هغه کوي چې بیا به تاسو ټول عمر به هغه یاد لرئ. عمران خان چې کله واپس راشي به خپله بدله اخلي او به تاسو سره بیا داسې عمل کوي چې به تاسو ټول عمر یاد لرئ. دا دعوه چې کوم دی دا بیان اسد تور جاری کړی و. په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.